نو تاسو یې وکړو وایي فرشتي څه لیکي هغه ورته ویل د الله تبارک وتعالى د محبت چې چا د الله تبارک وتعالى سره محبت دی د هغې نمونه لیکمه فرشتي طرف ته متوجه شو وایي زما نوم پکې شته دی که نشته دی ورته یې عرض وکړو وایي ستا نوم پکې نشته دی وایي زما نوم پکې ولیکه که نه وایي ته په هغه خلکو کې نه یې چې تا د الله تبارک وتعالى سره محبت دی ابراهیم بن ادهم ورته عرض وکړلو وایي ښه په هغه خلکو کې که نه یم نو د هغوی د محبت کوونکي خلکو کې زما نوم ولیکه وایي د دې سره هغه راپیدا شولو بیا څه ورځې بعد بیا خوب کې بیا یې فرشته ولیدله چې الله تبارک وتعالى هغه فرشته لیکل کوي نو ورته یې وفرمایل وایي څه لیکې وایي د هغه خلکو نومونه لیکمه چې چا د الله تبارک وتعالى د محبت کوونکو سره محبت دی نو ویې کتل چې ابراهیم بن ادهم د هغه نوم پکې په اوله سر کې و نو موږ او تاسو که چېرې د دین علماو سره طلباو سره د دین د دې ګلالانو سره که الله سره محبت تابعداري کوو نو د دې سره محبت وکړو نو الله تبارک وتعالى به موږ تاسو ته خپله محبت په خپله رانصیب کوي دنیا کې هم هغسې داسې غافله زندګي تېروو د الله تبارک وتعالى د احکاماتو د هغې د اوامرو نه نه یو خبر د دین د تمام مسایل نه خو نه یو خبر خو دومره خو ده چې د الله سره محبت وکړو د الله د کلام سره محبت وکړو د رسول سره محبت وکړو نو چې قیامت کې موږ او تاسو د الله تبارک وتعالى په حضور کې وړاندې کېږو نو کم از کم چې الله تبارک وتعالى ته خدا پیش کولی شو چې خدایا ستا د رسول دغه ګلالانو سره محبت وکړو چې په جومات کې به قاعده راغېستې وه په ترخ کې مې نیولې وه او د الله تبارک وتعالى یا الله ستا کلام دی ویلو د دغه خلکو سره مې محبت و د دغه خلکو خدمت مې کولو د دې خلکو ډېره زیاته مرتبه وه د الله تبارک وتعالى ورکړې ده د دین د دې ګلالانو سره نن موږ او تاسو یوه عظیمه موقع ده چې په دې موقع د دې موقع نه موږ او تاسو پیدا وشتو او الله تبارک وتعالى په حضور کې خو کم از کم وخت پته نه لګېږي چې الله زموږ او ستاسو کوم عمل داسې بهترین راولي چې هغه زموږ زندګۍ کې قبول کړل شوی عمل وي چې د دې خدمت کوو او د دې سره محبت ساتو الله تبارک وتعالى کې شي شاید په دې سره موږ تاسو د قیامت په ورځ باندې وګورئ الله تبارک وتعالى نبی فرمایي وخيركم من تعلم القرآن وعلمه د دې خلکو نه بهترین بل څوک نشته وایي بهترین هغه کس دی چې قرآن مجید ووایي او نورو ته یې وښایي د دنیا روزګارونو والا ته د دنیا صنعتونو والا ته د دنیا وزیر اعظمونو والا ته دې خلکو ته دغه نه دی ویلی غوره کس بهترین کس یې ورته نه دی ویلی بهترین کس یې دغه خلکو ته ویلی دی چې په چټایۍ باندې ناستي نهار ورځ تللي تېروي کندې تېروي د الله تبارک وتعالى د عظیم کتاب دا یې خپلو سینو سره نیولی او د الله تبارک وتعالى دغه کلام یې ولي نو الله نبي فرمایي وایي د دې خلکو نه بهترین خلک نور نشته دی بهترین او غوره خلک دا دي چې د الله تبارک وتعالى کلام ولولي او نورو ته یې ښایي نو موږ تاسو سره دا موقع ده چې د دې سره محبت کوو او انشاءالله اوس به د دې بعد دا محفل آغاز کیږي علما په بیانات کوي د قرآن د عظمت په باره باندې د طلباو دغه شکله د الله د دین چې څوک حفاظت کوي د هغې په باره کې د قرآن د عظمت او د اعجاز په باره کې په هغې په باره کې به تاسو ته مفصل بیانات کیږي نو زه په دې خبرو باندې صرف اکتفا کول غواړم د دې نه